وریځې او د بادو چې کوم مجلس د 15 ورځو څخه مخکې کوئ هغه ورځې د خیره سره رالې. نن د موسم په حواله ډېره ښه ورځ ده، تیز بادونه نشته او لمر ښکاره دی، ډېر یخ نشته. څه چې دا خپل کارونه دي دا ګرده نن مکمله کړئ، پای ته یې ورسوئ، بلې ورځې ته هېڅ کار پرې نه دی. او د دغه د بارانو په حواله چې کوم ټایم ټیبل زه تاسو ته وایم دا زه یوازې د کوټې ته وایم. هغه دپاره د دې چې کوټه د ګردو مرکز دی او د کوټې سره د هر چا تعلق دی. د هر چا یو کور په کوټه کې دی، که په کوټه کې خپل کور نه وي د ماما کور یې په کوټه کې دی او سودا د کوټې سره وړي، مریض کوټې ته راوړي. د کوټې پر موسم چې خبر سو بیا دا نور دا د خپل علاقو موسم پر قیاس کوي، دغه اندازې ولګوي. که چیرې زه د ګرد بلوچستان د لورلايي مجلس هم وکم، ډیره بوکټي دا هم وکم، د توبه اڅکزي دا هم وکم، کاکړي دا هم وکم، د چمن دا هم وکم، د نوشکي دا هم وکم. دا خو به د جمعې تقریر ځین جوړ سي، باره به نه څوک اوري او نه به د چا په وس پوره وي. نو زه خالي د کوټې مجلس کوم، دا نور په دا باندې خپل د ښارونه قیاس کوي. نن د شپې په 8 بجې د ماخستن بعد به دغه د کښې د خوا باد چې دغه زموږ پښتانه خلک د اوریځې باد ورته وایي، اردو کې سمندري هوایان ورته وایي، دا بادونه نن د شپې پر 8 بجې زموږ علاقې بلوچستان او کوټ ته رارسېږي. لیکن د دغو سپیډ سرې ماښام کم دی نن د شپې، بس داسې 8-10-12 سپیډ چلیږي. سبا د ورځې د دغو سپیډ څه زیاتېږي او د سبا یعنې د چهارشنبې په ورځ داسې ماپښینو خواته 1-2 بجې دا هواوې فل بوژ اخلي، بلکل دوړې به کوي په مټنه مځکه کې او د دا سپیډ به 10-15-18 ته ورسېږي. او نوشکي و هغه د بهر علاقې کل عبدالله وغیره هلته شاید تر د 40 څخه به هم پورته د هواوې چلیږي. نو ډېر دوړې به وي او په اسمان به وریځې جمع کېږي او په کوټه کې د شپې 11 بجې به انشاءالله کم کم باران شروع سي او د 1 بجې خواته به باران بوژ واخلي. او د کوټې په بارانو کې دې پله تنا نسته، به دا باران دی د شپې د پیشلمي مال واوره شروع کېږي. سهار چې خلک راوځي لمانځه ته نو انشاءالله مځکه به ګرده تکه سپینه وي. پخوا د کوټې پر غرو واوره کېدله، دې پله یقیني انشاءالله په مځکه باندې به هم یو مخ واوره وي. او دا نورې پښتني سیمې چې هغه یخې علاقې دي لکه کان میترزی، خانوزی او توبه کاکړي، توبه اڅکزي، برشور او د کوژک غر زیارت ګرده، په دا علاقو به مخکې هم واورې کېدلې، لیکن دې پله به هغه واورې بیا زیاتې. د پنجشنبې په ورځ چې څوک سفر ونه کړي بلکل دا خطره شته چې لارې ګرده بندې سي، د چمن لار هم بنده سي. او زموږ اندازې دا دي چې د 22 تاریخه د پنجشنبې په ورځ د غرمې خواته به دا واوره ودرېږي، دا باران به ودرېږي، بیا به کم کم باران ماران وي. لیکن په دا ټیم به اچانک یو دم موسم بدل سي، دا واوره به اوري، څوک د دونه ډېر نه محسوسي، لیکن اچانک چې ګورې د شمال هغه یخې هواوې به په دغه سپیډ 10-15 سپیډه باندې علاقې ته راورسېږي او بد حال به جوړ کړي. ګرد سره به دا ښارونه داسې ویران رقم سي، په کوڅو کې به یو دانه مانه پنډ ګرځي، دا ډنګر مخلوق په ګرده په غارو ننوځي. لیکن دا خبر بیا درته وایم چې هغه رقم تاریخي یخ به نه وي خطرناکه، لکه هغه دوی چې به ویلی د 80 کالو ریکارډ ماتوي، د 10 کالو ریکارډ ماتوي. نه، دا د 6 کال په یخو کې به تر ګردو تیز یخ وي، یا په روش کال دا 2 کاله دا رقم یخ نه دی راغلی لکه دا اوس چې را روان دی.
او د دې اندازه واخه په کوټې کې به درجه انجماد منفي لس ته ورسیږي او دغه دوې ورځې د پنجشنبې ورځ او د جمعې ورځ به بالکل مثبت ختم وي. یعنې د ورځې هغه غرمه ته پر یوه بجه که اودس تازه کې 10 منټه بعد ته ورته راسې بیا به دغه اوبه هم یخی وي. یعنې یو مخ به منفي روانه وي کیسه. دا د کوټې د حرکت موسم دی او نورې هغه یخې علاقې لکه کلات، کان، برشور وغیره توبه کاکړي هغه په قیاس که زیارت هغه به بیا تر دې هم زیات یخې وي. او دغه یخ د هفتې د ورځ سره بیرته لږ کمیږي. هغه تیز یخ د پنجشنبې او د جمعې ورځ دی. د هفتې د ورځ یخیږي مګر ختمیږي نه. دا 4-5 ورځې 6 ورځې به دا یخ نور روان وي لیکن کم به وي. او دغه باران چې د پنجشنبې په ورځ ګرمۍ ته ختم سو کم باران به وي لیکن یو بل باران هغه بیا په 26 تاریخ باندې راځي. هغه هم ښه باران دی. ګرد افغانستان، ایران او د هندوستان والا ډېرې علاقې دا دونې ګڼې او غټې وریځې دي دا ګرد علاقې نیسي. او یخ هم دغه رقم دی. د پوره ایشیا د یخ په ضد کې ده. په دا یخ کې به تر چاینا پورې د تمام دنیا به یخ هسي انشاءالله. لیکن یخ ډېر خطرناک نه دی، زیات دی. فی الحال دا مجلس او دغه چې کوم دا ټیمونه او بجې زه کله کله وایم په جذبات کې راسم د خولې مو وځي دا یقیني نه دي. دا د خدای پاک په لاس دي. زموږ هغه اندازې دي. دا اندازې کله غلط سي خصوصا دا څوک چې جلسې کوي یا پروګرامونه کوي هغه دغه بجو ته ډېر ګوري باره ما ته وایي څونه راکړي تا راته ویلې په دونه بجو باندې واوره درېږي دا خو نه ودرېدله. نو دغه شیان اوس درته وایم دا زموږ اندازې دي. دا غلطېږي په ځوان دغه اندازه ویل هم تاوان نه دی. داسې به هم څه اندازې واخلې خپل تیاری به هغه رقم ورته وکړي. نن هېڅوک چې